بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسمة. مخکې باب د قضا تیر شو، اوس د قسمت بیان کوي، ځکه کتاب القسمت د قضا د توابعونه دی. کله فیصله وشي نو هغې نه پس تقسیم کوي خلک د چا په حق کې چې فیصله وشي. لغت کی اسم للاقتسامی، دا د اقتسام تقسیمولو نوم دی. قسمت کل قدرت للاقتدار هم دغه شنشامی کی دی. اصطلاحی تعریف تمییز الحقوق و تعدیل الانصباء، حقوق د هر یو جدا کول او په حصو کې برابرې کول. شامی کی وی جمع نصیب شائع له فی مکان معین، جمع نصیب شائع د یو سړي شائع حصہ دغه یو ځای ته راجمع کی فی مکان معین، یو معین مکان کې شائع حصہ ده. لکه د دوه کسانو چې مکان شریک وي نو په هر یو جز کې د هر یو حصې نو چې تقسیم کوي د یو حصې یو ځای ته راغونډي شي، راجمع شي، او د بل حصې بل طرف ته جمع شي. سبب د قسمت سبب څه دی؟ نو هغه طلب الشرکای او بعضهم، ټول شرکا مطالبه وکي موږ باندې تقسیم وکړه قاضي صاحب، یا بعضې شرکا وی شریک شي کې چې موږ باندې تقسیم وکړه. او کچری فلو لم یوجد طلبهم، کچری طلب د دیو موجود نشي نو به قسمت تقسیم کول شامی کی وی دا صحیح نه دی. رکنی تقسیم رکن هو الفعل الذي يحصل به الاحراز، هغه فعل ته ویلي افراز والتمييز بين الانصباء، د حصو ترمنځ تمیز او جداواله راوستل حاصلول دي ته دا یو رکن دی. خدي شرط ولا عدم فوت المنفعه بالقسمه، شرط ولا دا دی چې تقسیم سره دغه شی منفعت ختمیږي نه. که چېرې تقسیم سره د یو شي منفعت ختمېدلو به تقسیم جایز نه دی، به خو د هغې تقسیم کول معنا دا دی چې هغه شی ته هلاکت خو صحیح نه دی. حکم د تقسیم قسمت سره تعیین نصیب کل من الشرکاء علی حده، چې د هر یو کس د حصې تعیین وشي، او دلایل به موجود دي شریعت کې قرآن کې. اصل کې تقسیم چې دی کنه دا په معنا د افراز جداوالی مرضی او په معنا د مبادله مرضی دا مخکې موږ پر ذکر کړی و. دا واورئ ښه. اوس مثلا زما او د زبیر مولوي صاحب شریک کور دی 10 مرلې، دا پکې نشته دی چې مشرق طرف ته 15 مرلې د دې او مغرب طرف ته زما، شمال طرف ته د دې او جنوب طرف ته زما، بس مطلقاً 10 لک روپۍ م کور اخیستی شریک کور دی، مې سې وزغه کېده. نو که اوس ما او د زبیر مولوي صاحب تقسیم کوو نو دې کې افراز هم دی، مبادله هم ده. افراز یعنی د زما او د هر یو په د پلاټ په هر جز کې حصه ده، په هر یو مرله کې زما حصه ده، ګویا چې هره مرله کې نیمه زما ده او نیمه ده ده. لکه اوس موږ تقسیم کوو دی کې افراز دی، د دې حصې جدا کېږي، زما حصې جدا کېږي، نو افراز هم پکې شو، تمیز چې ورته وایو. ورسره مبادله هم ده پکې. لکه مثلا جنوب طرف ته کوم 15 مرلې دي هغه ظالمه، نو په هغې کې 2.5 مرلې د ده وي نو هغې ما ته راکړلې. شمال طرف ته 15 مرلې د زبیر مولوي صاحب بلې 2.5 مرلې پکې زما وي او ته ما ورکړلې، نو مبادله المال بالمال رالی. 2.5 مرلې مال ما ورکو، 2.5 مرلې مال ما ته پرېښودلو، مبادله المال بالمال شو کنه. نو تقسیم کې افراز هم دی او مبادله یعنی بیع پکې هم دغه مبادله المال بالمال. په دې پوه شولې؟ اوس کله به موږ افراز غالبه کوو چې دا داسې دی لکه افراز، او بیا پې د افراز او د تمیز احکام جاری کوو. او کله موږ بیع به غالبه کوو، مبادله،
او به د بی وال احکام جاری کو. دې لپاره څه قاعده او قانون شته نو هم علامه شامی او غیره ذکر کړی. دا غدا دا چې کله یو شی د مثلیات نو مثلیات خو پیژنې کنه چې افراد چې دي یو بل مثل می تفاوت پکې نه کوي پکې معتبر نه، او کوم چې عددي متقارب دي دام د مثلیات په حکم کې دي. نو مثلیات او کوم چې عددي متقارب دي هغه کې تقسیم کول نو دې کې به افراز غالب وي، دا به افراز وي. او د مثلی نه علاوه او څوک چې د مثلی په معنا معنی د دې نه علاوه تقسیم کولو کې به مبادله غالبوي، هلته به د بی احکام جاری کوو. پوه نه شولې مې سم؟ کله چې مثلی و یا د مثلی په حکم کې یعنی عددي متقارب لګانډې وغیره په دې کې تقسیم کول چې دا به په حکم د افراز کی او د تمیز کې به د بی احکام به نه جاری کوو. او کوم چې ذوات القيم مثلی نه وي او د هغې په حکم کې نه وي بلکې ذوات القيم وي لکه ځمکې تقسیمول، نو هغه به په حکم د بی کې مبادله المال بالمال مبادله کې به وي، هغې کې به د بی احکام جاری کېږي. په دې پوه شولې؟ تاسو ګورئ د عبارت دویم وتشتمل مطلقا على معنى الافراز وهو اخذ عين حقه. دا د افراز تعریف کړی. افراز څه ته وایي؟ وهو اخذ عين حقه. همدغه شان على المبادله معنی راځي. وتشتمل مطلقا على المبادله، مبادله معنی کیږي تقسیم چې کې مبادله پکې راځي. مبادله څه ته وایي؟ وهو اخذ عوض حقه، تخپل حق عوض اخیستل. دا ته دوه نیمې مرلې زه پرېږدم، عوض کې ما ته دوه نیمې مرلې پرېږدي. والافراز هو للغالب في المصري وما في حكمه. افراز چې دا به هو للغالب غالب طور باندې په مصري او هغه څه چې مصري په حکم کې وهو العددي المتقارب کې. فإن معنى الإفراز غالب فيه أيضا بوي والمبادلة غالبة في غيره غير المثلي وهو القيمي يعني قيمتي أشياء شدي ذوات القيم هغه کې به مبادله حسابيږي. البته ستاسو ته به یو اعتراض راځي چې موږ شفعه کې یو مسله ویلې وه چې کله خلک ځمکه تقسیموي خپل منځ کې نو په هغې کې به کوم شفیع دی به پکې شفعه نه کوي. نو سوال دا دی چې ځمکه تقسیمول دا خو ذوات القيم دي او ذوات القيم کتاب التقسیم چې دی دا په منزلې ده بیې دی، نو په کار دا به دې کې شفعه صحیح شوي که نه، شفعه پکې ولې صحیح نه ګڼئ؟ نو د هغې جواب یې ذکر کړی دی موسوعه کې چې اصل کې شفعه خلاف القیاس ثابته ده او خلاف القیاس ثابته ده په خپل یو خاص محل کې. خاص محل هغه دی چې خالص بیایي چې د بل چا بوی پکې نه وي. نو په تقسیم کې خو بیه ده مبادله ده، خو ورسره د افراز او د تمیز بویم دی، دې وجې نه په دې کې شفعې نه چلیږي. نو وایي وقد انکر الحنفیة لأن الشفعة تثبت على خلاف القياس في المبادلة المحضة والقسمة ليست مبادلة محضة. تقسیم هو مبادله محضة نه دی، کوم ماده قسمت کې راقصې لیکل شوي. برحال پوه شولې دا ډېر اهم خبره کومه چې موږ وکړله. تقسیم کې افراز هم دی، افراز تعریف وهو اخذ عین حقه. په تقسیم کې مبادله هم ده، مبادله تعریف هو اخذ عوض حقه. او به کله پکې افراز غالب وي چې مثلی وي او کله به پکې مبادله غالب وي چې ذوات القيم ونه وي. مخکې راځي مسائل لباب 13 د دیار لستی. اول نمبر پکې نسب القاسم. مولوی صاحب قاضي صاحب ته دا پکار دي چې یو قاسم مقرر کی چې د خلکو مینس کې مشترک اشیاء تقسیموي او بیت المال هغه ته پیسې ورکوي. وجه بیت المال کې پیسې د خلکو دي او دا قاسم به کارم خلکو لکوي، فیدې خلکو ته ده، نو د کوم خرچه هم خلک به اوچتوي. څنګه قاعده ده؟ غرمن بغنم، الغرم بالغنم، ګټه په تاواني. ښه جي. او که
بیت المال له پیسې ولا مقرر نکي نو ورله پکار د اسی او قاسم مقرر کې نگران چې د خلکو مشترک اشیاء تقسیمي هغه مقرر کې به چې چاله تقسیم کې یغو نه د اجرت تخلی هو مقرر دی کی اعلان جب ناراضي هو ينبغي للامام ان ينسب قاسما يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير اجر به ول بیت المال له پیسې ورکی چاله چې تقسیم کې یغینه به اجرت نه علي فإن لم يفعل نسب قاسما کدا سیونه کی چې بیت المال نه پیسې ورکی نو به دی مقرر کی یقسم بالاجره به دی هغه کسان اجرت لي دا یو مسله وشوله دویمه مسله صفت د قاسم بچن کسوي بسنه چار یو د کنن سبا چې د اهل خلق مقرریږي نو یو اهل شخصیت با قاسم مقررو هغه چې عادل وي او مامون وي او په قسمت باندې عالم وي د درې صفات پکې کم از کم وي ويجب ان يكون عدلا عادل بوي فيما بينه وبين الله یعنی عادل بوي معنی د الله نه بیریږي ښا چاله زیته شي ورنه کوم ګناګارې کما مامونا او مامون بوي مامون معنی لاندې لیکلي کوم دی کې امينا فيما بين الناس خلق بمنس کې به امين وي او بيبسي عالما بالقسمه اي عالما باحكام القسمه دې قسمت چې کوم احکامات دی باغې باندې به پوي مخکې راځي په دې عنوان کې دویمه مسله مولوی قاضي داسې نشي کولای چې خلکو باندې جبر کوي چې تاسو به دا کس به قاسم جوړوي او دا بل تاسو له تقسیمات کوي دا څه نشي کولای دا خلکو خو خدای که بچا معنی کوي یو مسلب کې دا شول دویمه ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد او دویمه مسله ور سړی احمد مې سبا ولا يترك القسام يشتركون دا کوم چې قسام دي قاسمین دی بم داسې نه پرېږدي چې بس خپل منځ کې شریک شي څه مطلب یو اصولي خبره ده کله دې نړۍ مسلې حل کیږي قسام به داسې نه پرېږدي خپل منځ کې شریک شي او به خلکو منځ کې چې کله تقسیم کوي نو منمانه ریټ پکې چلی اجرت د پاره دا که شریک شو راځي یونین جوړ کی او نورم چې لس مرلې پلاټ تقسیمول 100 روپۍ باندې وسه پورې 500 غستلي او به خپل یونین یې سم څه کار نشي لرله به وی چې الکه زر مخکې ممزر غسل له سمر بلاډ د پاره وس په 2000 الو نو نور څوک بین هم دغه کسان به خلک به مجبوري دیو به منینو به بل زل درې زره کی نو دا اجرت بټول په منمانی مانی شي دا سی بینه پرې دي لکه نن سبا چې دا جوړ دي ښا پی سی او ول خپل یونین دغه موافق اجرتونه مقرري هم دغه شان دا عام موبایل والا خپل دي او دا څوک چې څه قسمه نسوار خرڅي دا غو خپل یونین دی غو ریټ یقین وکي دا شان ده دا حکومت پریخي دي دا اوس په دې شری حکم باندې عمل نشته دي نو پریخي دي دی وجناغو بس یونین دي ځان ته ګټه په څه طریقې چې ځان ته راکاږي بس هر کنن به ریټ داشي نن پس ریټ داشو چې ولم یونین دی عمر ریټ مقرري چې نه ګران شو 35 ته 40 کم دی ته ورسېدل خلم دې کنه نو قاضي بداسي نه کوي خلق بداسي نه بریدي چې چلټ بریدي خپل فیصله کوي دا مسله دا مسله سره تعلق ساتي کوم چې من بای کې ویلی و چې قاضي چې د حکومت وخت هغه د اشیاء ورټونه مقررول شي دا که د بریدي به خلق ظلمونه شروع کی نو اوله مسله به دا دویمه چې یو قاسم چې قاضي د خپل طرفه مقرر کیول تم ډیر تهمتونه راځي داسې هم نه کوي او داسې هم نه کوي چې خلک هم دغه شان مطلقاً پرېږدي درېمه مسله اجرت د قاسم اوس چې تقسیم کوي قاسم او د دې چاله چې تقسیم کوي د هغو نه اجرت لي نو په څه طریقې سره به تلي امام صاحب رایې دا ده عدد روسو ته به ګوري دو کسانو تقسیم دی نیمې د یو نه نیمې د بل نه درې کسان دي سلس به یې څلور دي ربع د چا حصه زیاته د چا کمه ده دې څه بیکار نه او صاحبانو رایدار چې نه حصو ته به ګورو د یوې سړي دوه حصې دي د بل یوه حصه ده یو روپۍ په یو راځي 2 روپۍ په بل راځي فتوا چې ده علماو القول الصواب وغیره کې د امام صاحب په قول باندې ده
حوالو سره. خو ما بخیر نن سبا زمانه کې صاحبانو په قول باندې شان سبا وکوي، لکه نن سبا رواج دغه چالو دي. تاسو په اصولو کې ویلي کله چې د زمونږ د درې وړو امامانو کې د کوم امام فتوا چې د قول رای هغه د زمانې موافق او دغه زمانې کې به هم دغه مفتا به کېږي. نن سبا دا شروع دی که خلک انسبا ته ګوري ستا لس مرلې دي زما پنځه دي زه لیونی یم نیم پیسې زه ډکوم نیم نه زه درې سره کوم درې میسه. مخکې راځي انواع المال المقسومي. اوس کوم مال تقسیمیږي د هغې انواع دا کوم عنوان دی د دې مسلې لږ مشکل دي. تاسو ما ته لږ بر وګورئ چې پوه به شو. توجه جي صورت د مسلې دا دی چې کله عدالت ته قاضي ته خلک راشي ورته وایي دا پلان کې شی چې دی زموږ په منځ کې تقسیم کا کور دی پټی دی پلاټ دی د دې تقریبا 4 صورته جوړیږي. مې صاحب یو دا کوم شرکا چې راغلي دي او د تقسیم مطالبه کوي دیو بیا د ملک مطلق دعوه کوي. دا بنوي چې دا شی زمنګ دی خستم دی میراث کړه ته ملاو شوی دا نه وای. او دویم چې د ملک مقید دعوه کوي موږ خسته دی موږ ته میراث کې ملاو شوی. څو صورت شو مې سم د ملک مطلق دعوه کوي دا شرکا او دویم د ملک او یاد ساتي ګوره دا څومره شرکا چې ټول راغلي دا پکې نشته چې یو شریک دی او غایب دی ځکه ورپسې تقریبا یو 2 صفحې پس هغه مسله را روانه ده چې هغه یو غایبي. دا کوم صورت دی چې دا نه وایي موږ کې یو غایب دی ټول حاضر دي. بهرحال جمله شرکا رال قاضي صاحب ته موږ ته تقسیم وکنه 2 صورتې دي. یو د ملک مطلق دعوه کوي او دویم صورت د ملک مقید دعوه کوي. کله ملک مطلق خبر هغه څلورم قسم دی څلورم مسله د مجموعي تور څلور مسلې جوړیږي. او کله ملک مقید په باره کې وي موږ کې تقسیم کا د ملک مقید خپل کور کې 2 صورت دي. یو داسې د سبب دعوه ورسره کوي داسې سبب چې هغه اختیاري وي یعنی دا ذکر زمنګ دی ځکه موږ اخیسته شرعي اختیاري سبب دی شرعي ذکر کړل اختیاري سبب دی. او دویم داسې سبب به ذکر کوي چې هغه غیر اختیاري دا کور زمنګ دی او موږ د میراث کې ملاو شوی سبب ذکر کو غیر اختیاري. بل کله ملکی مقید دعوی کول او سبب اختیاري او خپل کور کې به 2 قسمه دي. د ملک مقید او سبب غیر اختیاري او شرع دای دریم صورتو ښه نو دویم اول پاتې شو کنه راځه والله که ملک مقید دعوی کوله سبب به کې غیر اختیاري نو به دغه شی مملوک چې دی کنه شی مقسوم کوم چې تقسیم مطالبه کوي دا به د منقولات نه دا دریم او دویم صورت دی یا به غیر منقولات نه دا اول صورت دی. څلورم دریم دویم اول ترالو کنه ایسه پوه نه شولې پی. اوس اول و مواوري چې جمله شرکا راشي او د تقسیم مطالبه وکي او د ملک مقید وکي او مقید وی په سبب غیر اختیاري او غیر منقول وی راورسېدو ته کنه اولته دې حکم دا دی. دا سو امامانو به کې اختلاف دی په حکم کې. امام صاحب رحم الله رائے دا د چې تقسیم به قاضي نه کوي تر دې چې دیو گواهان قائم کی چې د چانه میراث ته عمل لږه سبب غیر اختیاري کنه یو او همدا ورثای دا کوم چراغلی 15 شپږی همدای په دې به باقاعده گواهان قائمي. څوک وي امام صاحب رحم الله په دې باندې فتوام ده القول الصواب. او صاحبین وي مړه چا غوي اعتراف وکړو چې عمل دي او موږ دومره کسانی گواهانو ته هیڅ ضرورت نشته بس ملکه او خلک صبر وکړه به تقسیم وکي. البته په خپل رجستر کې به قاضي ولیکي چې د تقسیم موږ د دیو د اعتراف موافق کړی دی. پوه نه شولې پی دا کوم صورتو اول صورت کا او تو ګورئ واذا حضر الشركاء ټول بټول رال هغه کوم صورتو سره روان دی کې خپل صورتونه جوړیږي به اعتبار شو عند القاضي وفي ايديهم دار او دا داري په دیو په لاس کې دی قبضه کې دی او داري ویلو که څه سوچوي اشاره چاته شوره غیر منقول او ضيعه يزمك ده هم غیر منقول
ودعوا او دعوی وکړه انهم ورثوها چې دی وارثان جوړ شوي نه مقید هم کړلو ملک او هغه سره سبب کوم ذکر کو لاندې لیکلي کنه انه الاول للدعوه على غير المنقول یو او دعوه د ملک دا او بسبب غیر اختیاري عن فلان نو حکم لم يقسمها القاضي عند ابي حنيفه رحمه الله حتى يقيم البينه على موته وعدد ورثته امدغه مفتابي وسولك وقال صاحبين يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة كبا ذكر کی قاضي ولي کی چانه قسمها بقولهم د دیو د قول موافق من تقسیم کله رجستر کې بدا ولي کی لکه موږ جواب کړو کنه چې دغه سوال موافق موږ جواب لیکو نو المطابق للسؤال المذكور ور سره خامخا لیکي کا خجی دیم صورت اما غشان دعوه د ملکی مقید ده او بسبب غیر اختیاری ده خودم رده چی منقول دی اوس به څه حکم وي نو د ټولو اتفاق دی چې تقسیم بکې دی د ضرورت نشته چې پلان کې چې دی هغه وفات شوی دی او موږ دومره ورثه پاتې په دې ګواهان راولې دي ته ضرورت نشته کوم خبره چې امام صاحب مخکې کړې وه بلکې د صاحبانو خبره د مخکې وه دلته هماغه د امام صاحب اوس عملګری دی واذا كان المال المشترك مما سوى العقار منقول وادعوا انه میراث قسمه في قولهم جميعا دا فرق ولی مسله کې حاله امام صاحب نه تاسو کول تری ویل چې ګواهان براولې دلته ضرورت نشته عمري سي وجه دادا چې لن اسانه وجه التا زمکوا غیر منقولی شو غاسم محفوظ یغه هلاکی کینا صبر به کو څه خبره نشته چې پوره تحقیق وشي او دلته منقولی شی چې موږ صبرونه کوو د هلاکی دو خطرې ده نه حفاظت پکار دی حفاظت امدار چې بس تقسیم به کو رسې بدی نور فرقونه هم کړي ډېر مزیدار مخکې را دي نوع ثانی دا خو نوع اول کې دو صورت موږ جوړ کړ نوع ثانی تراشي دعوه د ملک وی یعنی مقید خو به سبب الاختیاری کسان راشي ټول بټوله قاضي صاحب د ازمکه دا یا دا د کې دواړو صورتونو یو حکم دیګه د ټول امامانو په نظمانی منقولی دی او کې غیر منقولی شی دی ټول بټول راشي او قاضي صاحب دا من اخیسته دی ښه شرع یاد کړل لہذا موږ منځ کې تقسیم کا نو ټول اتفاق د دې ته ضرورت نشته چې گواهان راولي چانه مغیسته دي څومره کسان اخیسته بس قسمه بینهم ورسېدلې به درې صورت شو مجموعه تور څلورم صورت چې د ملک مطلق دا وایي سبب ذکر نه کی دلته د دوړو صورتونو یو حکم دی منقول او غیر منقول ډیر کسان راشي چې زمون کور دی قاضي صاحب دار له تقسیم کا یغه منقولی شی دی قاضي صاحب دار له تقسیم کا بس سره دومره وې زمنګ دی ولید اخیستم نه میراث کې ولا شی دا پکې ونه وای ندیم شریک حکم دی ملک مطلق والا چې بس قسمه بينهم وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم أنه وصالس دعوى الملك المطلق عن ذكر السبب پوینه شولې به مخکې راځي پنځمه مسله طلب بعض الشركاء القسمة دون البعض لکبر وګورئ بعض شرکا د تقسیم مطالبه کوي او بعض د تقسیم مطالبه نه کوي دې کې تاسو یو اصول زده کوي فالقسمة بهذا الاعتبار قسمان قسمة تراض وقسمة اجبار دا تقسیم چې قاضي کوي کنه دا دوه قسمه یو قسمة تراضی د میسب اول قسمة اجبار دی قسمة تراضی چې څومره شرکای ټول به تقسیم راضی جی تقسیم را لوکا او قسمة اجبار هغه دا علی چې کله ټول نه راضی او کوم چې نه راضی کنه اصل کې به وری مسله دا چې ټول شرکا راضی په دې وخت کې قاضي د تک تم ضرورت نشته بس تقسیم دیو کې کنه چا چې مر لوکو او که قاضي له ورزي تقسیم چې تقسیم اجباری نه دی دا خبره خو اسانه ده مسله دا ده چې بعضی شرکاوي تقسیم کې او بعضی نه مني ندی کې اوس دوه صورت دي مونږ دا کوم چې نه مني
دته به قاضي وګوري ای ولې نه مني نو که تقسیم کې دته نقصان رسیدلو تقسیم په وجه د نقصانی کېدلو او تقسیم نه مخکې نقصان نه و نو بیا به نه تقسیموي دا به راضي کوي هله به تقسیموي پوه شولې بیا او که چېرې دته نقصان نه و دا نورو ته نقصان رسوي په دې خبره کې چې تقسیم مه کوه نورو ته نقصان رسوي نو اوس قسمت اجبار دی تقسیم دی به وکړي د باندې جبري طور باندې پوه نه شولې بیا بهرحال قسمت په څو طریقو شو تقسیم یو تراضي ده نو موسوعه کې وایي ګوره فالقسمة بهذا الاعتبار قسمان قسمة تراض وقسمة إجبار فقسمة التراضي هو التي تكون باتفاق الشركاء وقسمة الإجبار هي التي تكون بواسطة القضاء لعدم اتفاق الشركاء هل الشركاء متفق نه خو کله به قاضي قسمت اجبار کوي کله به نه کوي خپل لاندې تفریعات ذکر دی راځي وایو طلب بعض الشركاء القسمة دون البعض المسألة الثلاثية دي مسألة دري سورة دي ميسب سورة أولى انتفاع الجميع توجه جي یو شی داسې دی که موږ تقسیم کړو شرکاو ترمنځ ټولو ته پکې فایده میلاویږي نو که قسمت تراضي و خبره ختمه او که بعض ویل می تقسیم او بعض ویل تقسیم کنو قسمت اجبار به پکې کوي دې مسلې حکم نزد شو که تراضي و خبره ختمه او که څوک په تقسیم نو راځي خدا کوم صورت کې لګي چې تقسیم نه پس هر یو ته پوره نفع ملاویږي نقصان چاته نه ملاویږي نو که شو قسمت التراضي و خډه راخدا که قسمت التراضي نه و چا به نه منله قسمت اجبار بم کوي ولی نه منل ته څه نقصان دی چې تقسیم نه کوي وګورئ وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم يوم والجم تقسيمي كبس تقسيم بيكي كتول ویلو خډه راخدا دویم صورت انتفاع البعض واستضرار البعض تقسیم کی بعضو تنفع دا بعضو تپکی ضرر دے بعضو تنفع کتاب ولوی وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير نقسم وإن طلب صاحب القليل لم يقسم وليس تقسیم کی بگورو تقسیم په وجه معنی بعضو ته ضرر ملاویدلو او بعضو ته فایده ملاویدله نو بس کدی صاحب کثیر ویل جی چې تقسیمی کراتا نو قاضی به تقسیم کوي او که صاحب قلیل ویل چې تقسیمی کا نو به قاضی تقسیم نه کوي تر څو پورې چې صاحب کثیر راضي کړي نه لنی دلته د څه مسله وکړه تقسیم نه بس بعضو فایده ده او بعضو ته بکی ضرر ده نو مثلا دا چاته چې فایده ده د کثیر حصے والا ده ته فایده ده که تقسیم وشي نو کدا قاضي صاحب ته وي قاضي صاحب تقسیم وکا نه ابلی نه منیا تقسیم انکار کوي نو غمنی به جبرم کوي قسمت الاجبار وکي او کاغه وي قاضي صاحب چې تقسیم میکاو دای نه مني نغه به کې نور څه مقصد نشته هغه دیو ته ضرر ورسېږي دی وخت کې ځکه تقسیم نه پس هغه شي هیڅ پیدا نشته به مو تقسیم میکا نو معلومیږي هغه نور ته ضرر رسول مقصد دی په دې صورت کې به قسمت اجبار نه کوي بلکې هغه راضي کوي تاسو ګورئ دویمه حاشیه لګولې تقریبا دویمه ده لأن الأول يا صاحب الكثير منتفع فاعتبر طلبه والثاني يا صاحب القليل ديك متعند في طلبه فلم يعتبر هو السيء كما في الهداية مخكرة دي وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستذر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير قسم وإن طلب صاحب القليل لم يقسم دريم سورة استزرار الجميع تقسيم سره ټول ته ضرر رسي نو ځل قسمت اجبار نشي کولای سپیدیا نشته به ټول به راضي کیږي وان کان نو که یو ویل تقسیم وکنه به کوي تر څو چې ټول نه راضي شي کدو یو کدري وان کان كل واحد منهما يستذر لم يقسمها الا بتراضيهما شپږم مساله ما يقسم وما لا يقسم کوم شی به تقسیمو کوم شی باندې تقسیمو رنده د مولوی صاحب چې تقسیم نفس یو شي نه نفع حاصلېدله بس تقسیمو به چې شرکا ویل تقسیمې کا
او کنه فنه حاصل دله تقسیم ممکن نو به باندې تقسیم او نمبر واری سره به فایده اخلي یا به چاله بکری ورکی پیسې به تقسیمي ملک موافق تاسو ګورئ اول دا مو سمانونو خبره کوي نام سمانونه چې دي کنه منقولات یادي دا بیا د یو جنس نه یا به مختلف الجنس وي سب توجه ده کنه کله یو جنس نه مثلا د شیشي ولا پیلی دي کنه دا ټول یو دولس پیلی دي او دوه کسانو کې تقسیمي بس اسانه خبره ده نیم دی یو لور کې نیم دی بل لور کې درې کسانو کې څلور دي کې راسي به او کچري جنسونه بدلو مثلا یو طرف ته جام دی بل طرف ته کاسی دی جنس بدل لې نو په دې صورت کې بدل شنه کوي چې جامونه یو طرف ته ورکیو کاسی بل طرف ته ورکی یو جام دی یو کاسره دوه کسان دي کاسی ول ورکی جام بل دا څه باندې کوي ها یعنی قسمت اجبار دلته نشي کوله کرازی په دې معنی یو ځکه اسالم بل وي جام بس ټیک ده او کرازی نه قسمت اجبار نشي کوله بلکې څه بو کی کاسی قیمت بم معلوم کی او د جام قیمت بم معلوم کی غیر اعتبار سره به تقسیم وکي مثلا جام د 100 روپو دی کاسه د 15 روپو ده مجموعي تور باندې 100 روپۍ شولې اته کنه نو کوم کس چې جام لري هغه ته وایي ته 2 روپۍ دی بل ورکنه ټټ بشي ونر سدي مولي سي آسان مثال وګوره ويقسم العروض ان كانت من صنف واحد مثلا د پیلو خبر وکړه کور کې څومره سامانونه تقسیميږي صنف واحد بس څه خبره نشته یو جنس ته یو طرف ته یو شان لړ شي بل طرف ته ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض چې بعضي په بعضو کې تقسیم کې تداواله الا بتراضيهما قسمتي تراضي کې به خبره ده دا وش دویمه مسله وقال ابو حنيفه رحمه الله لا يقسم الرقيق ولا الجواهر وقال ابي يوسف محمد رحمه الله يقسم الرقيق مریسب امام سے وای چې دوه کسانو شریک غلام دي تقسیمي بینه غلامان مې مثلا دوه کسان دي دوه غلامان دي یو غلام یو لور کې بل لور کې دا باندې دسی باندې کوي حق راضی پی خو به خبره ده امام سے وای دوه غلامان دوه کسانو کې تقسیمول دا سیدی لکه سامانونو کې چې مختلف الجنس وي یو کې زیات فیدی بلکې کمي لکه په راضی او ټیک دو کنو نو به قسمت اجبار به نشي کوله نو څنګه به کو قیمت به معلوم کو یو غلام د 100 روپو دی بل د 600 روپو دی 1600 روپۍ شول یو غلام چې د 100 والا چا واخ بل به 200 روپۍ ورکی پوهه شولې به معنی همدغه شان امام سی وای جواهر چې دا تقسیمو جواهر دا مختلف الجنس والدي کرازی پیو خړې راخره کرازی پینو چا غډیر قیمتي او دغه موافق پیسې بل غیر قیمتي ولا لور کوي ما بخل پوهه شي او بدې کې وقال ابي يوسف محمد رحمه الله ويقسم الرقيق غلام به تقسیم یو دی والی بل دی بل والی وإذا هو جنس یو دی فصارك الابل والخيل والغنم فتوى الامام سبق والماني ده خمخ کې راځي په دې عنوان کې دریمه مسله حمام دی شریک او تقسیمي یو کس ویجی راته تقسیمي کا یا کویا دی دوه کسان یو وی راته تقسیمي کا یا جرندر دوه کسان یو وی راته تقسیمي کا نو قسمت اجبار دلته نشي کولای ځکه دا تقسیم کو نو تقسیم سره ضرر دی ټولو ته هلته ویلی و دریم صورت کې کنه وان كان كل واحد منهما يستجر لم يقسمها الا بتراضيهما ویلی مو کنه دلته چې کوي رضا و علبه کوي یو ول تقسیمي قبل نو راضي تقسیم با نه کوي ورسېدلې په دې معنی ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحاء الا ان يتراضى الشركاء وما مسألة بكي القسمة عند غيبوبة بعض الشركاء وساغ صورت تعلیمات او سره مخ کې واده کړی و قاضي صاحب لګن کسان رال او د یو شی په باره کې د تقسیم مطالبه وکړه خور سره دا ویږي چې یو پکې غایب دی مخ کې ټول حاضر وکړه اوس مسلې بدلی دي ښه د کوم تقریبا څلور صورت جوړیږي واوري د اول صورت نه شروع کو درې قاعده به ولکیدو د کوم شی په باره کې چې تقسیم داوا کوي مطالبه کوي دا
سبب غیر اختیاري سره راغلی موږ ته میراث کې ملاو شوی رسې به مولي شي دویم یو کس نه راغلی کم از کم مطلب 5 کسان دي کم از کم 2 پکې راغلي عادت پکې څو قید شومې سه 2 او دریم قید پکې ولګوا دا دار چې د کور کنه کم چې تقسیم مطالبه کوي دا دی په لاس کې می د چا په لاس کې کم چې حاضر دي غایب په لاس کې نه څو قدم ولګول یو د سبب مقید خبره کوي خو غیر اختیاري او دویم نمبر عدد راغلی کم از کم 2 کسانی او دریم نمبر دا د دې حاضر او بلاس کې دا کم شي چې د تقسیم مطالبه کوي نو اوس به څه کوو او گواهان هم قایم کړل چې د چا نه میراث پاتې شوی وفات شوی دی گواهان هم قایم کړل چې عادت د ورثه هم دا یو را پکې غایب دی نو اوس به قاضي داسې وکړي چې غایب د طرف به نایب مقرر کړي وکیل به مقرر کی او بس تقسیم به وکي داغه حساب هغه وکیل ته هغه نائب ته وسپاري حکم باندې پوه شولې تاسو ګورئ واذا لاندې لیکلي متضمن للقيدين الوراثه او بل تعدد د حاضرین واذا حضر وارثان ګور دوی یاد کړئ خېلمي او ور سره د میراث خبرم رااله عند القاضي به وی وقام البينه على الوفاه وعدد الورثه دریم قد والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب نقسمها القاضي بطلب الحاضرين بتقسيم کی ونسب للغائب وكيلا يقبض نصيبه تاسو بدی پوه شولې دویم صورت بدی مسله کی قید اول تلګیدلو وراثت کنه د کوم شي د تقسیم مطالبه چې کوي هغه زمنګ په ملک دی په ملک مقید کړي په سبب غیر اختیاري وغده سو وس د کوم شي د تقسیم امق صورت دی د کم از کم 2 کسان رال او د کوم شي د تقسیم مطالبه کوي په ملک دی او ملک دویم شرط پرې خودم کنه ملک مقید شو هغه په سبب مخکې غیر اختیاري وسی اختیاري څنګه به ولګو 2 کسان رال کور ور سره په قبضه کې او قاضي صاحب ته وی دا کور من اخیسته دی امنګ 3 کسان یو کسره پکې غایب دی موږ باندې تقسیم کا پوه نه شولې به نبه وې دلته به تقسیم نه کو څو بری چې هغه غایب سره حاضر شوی نه وي وان كانوا مشترين لم يقسم مع غيبه احدهم تو بری غنی راغله فرق ذکر کړي والفرق ان ملك الوارث چې دی مخکې مسله کې ملک د خلافتو تر دې چې عیب سره وغیره سره برت کېدلو یعنی هغه خبره ده چې ولګه د مړي د پاره شرط څه کوي د مړي یو وارث د ټولو بځې ودرېدلی شي اما الملك الثابت بالشراء هغه نوی ملک دی جدید چې کله دی تقسیم کوي نو ګورې چې دا بیه کوي که مونږ ویلي کنه تقسیم داسې لکه بیه نو بیه یو سړی غایب په هغه یو شی خرڅولی شي یا دغه نه یو شی اخیستلی شي نه شي کولی ښه ورسېدلې پې 2 مسلې درېمه مسله احتراز عن قید الثالث قید اول او قید ثالث نه قید اول نه مخکې وشو قید ثالث اوس احتراز کوي او دریم صورت دا دی 2 کسان رال کم از کم او دواړه د سبب مقید غیر اختیاري دوام کوي او د کوم کور په باره کې چې وایي چې موږ مینس کې تقسیم کدا د کوم چې غایب دی دغه په لاس کې دی واورئ به قاضي صاحب له 2 کسان رال قاضي صاحب ته وایي د پلان کې کور چې دا د زید په لاس کې دی او زید غایب دی او دا موږ د میراث کې ملاو شوی ګوره 2 کسان هم رال میراث خبره موکړه خو دومره ده چې قبضه کې نه دی داسې وکړه نه نو اوس به څه کوي دلته به د دې حکم هم دا دلته به هم تقسیم نه کوي او ما تاسو ته ویلي دا تقسیم خو په غیر په ذوات القیمو کې بیې نو وایي چې غایب باندې بیې کول دي وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه
یا څه حصہ دغه په قبضه کې ولم يقسم څو صورت شو درې څلورم صورت اول قید نه اعتراض وکي وارثان دوه راغلیو کنه دلته یو کس راغلی دی نو دلته به تقسیم نه کوي ښه یو کس غایب دی دغه خبرې شروع دي بل رالی به تقسیم کوو وجه دا د مولوي صاحب یو کس کرالی نو دا خو خصم شو مقابل خصم یې څوک دی خو نشته دی لکه ته وایې دا ځان مقابل هم دی نو یو کس چې لا یصلح مخاصما ومخاصمه دا خو نشي کېدلی مدعیم دي او مدعا علیهم دي راسئ به دې مجموعي ته ورڅو صورتونه شو څلور اصل کې اول دا کیسه د صورتونو چې موږ جوړ کړو دا تاسو 12 غزې کې جوړول شي چې قیدونه لګیدلی په اول کې کنه یو قید ته لري کوي یو صورت بد ته حاصلېږي ال تدریق قید لګیدلی نو دویم قیدم نفي کو یو صورت را حاصل شو دویم مم دریم قید نفي کو صورت را حاصل شو دریم مم اول قید نفي کو صورت را څلورم حاصل شو او مجموعه د قیودات چی هغه کې یو خپل یو مسله شي هغه ولا مسله وا مخکې راځي اتم بس قسمه مختلف الجنس ما هو بمنزلته مختلف الجنس اشیاء تقسیمول یا هغه اشیاء چې د مختلف الجنس په منزلت باندې اگر که مختلف الجنس نه راځي ودې کې اوله مسله د دوه کسان ما زبیر مولوی سی بیزما د دوه کور دي خو مختلف خرونه کې دي د کور پندای کې دي مثلا زما کور په یو کورم په پندای کې دي یو کورم په خبر کې دي اوس تقسیم کوو امام سے برایدا د مفتابهم دا چیر یو بزان لزان له تقسیمېږي دغه کورونه کې یو شان دي لس مرلو کې دام دي لس مرلو کې غمو مثلا 50 لک روپۍ باغې لګېدل وی جوړېدل بدیم جوړې شي په یو نقشه جوړ دي به هم د دې منفعتونه بدل دي دالته چې دغه بیل منفعت دی د بیل منفعت دی منفعت سره شي جنس بدلېږي کنه بدلېږي نو په حکم د دې کې چې جنس بدل دي امام سی وای یا خو به قسمت الترازی کو چې لکه یو استاد شو د ازما شو یا دا یو استاد شو زبیر او غزما شو او که قسمت اجبار کوي نو قاضي صاحب به دا سکی چې هغه به بیل تقسیم کی دوزي او دا به بیل تقسیم کی دوزي پوهه شولې به دا د سی باسونه دا کوم چې وو کنه چې دا بالکل به تاسو ما خپل ولا مثلا نه یوریدلی یقینا معلومیږي کنه زموږ اردو فتاوا کې دي معنی دا نشته باب هم نشته مخکې راځي واذا كانت دور مشتركه في مصر واحد الګره خو مصر واحد خبره وکنه صحیح ده دا کوم مسله چې ما ویله کتاب نه باور خو هم دې دقه حکم چې وشو صحیح شو اوس که په یو مصر کې یو زیبانی یا لږ جدای به مولسي منفعتونه کې فرقي په زمانه کې خو یو دا ونه چې په یو نقشه دی جوړی کنه نه دا خبره کوي چې په یو ځای جوړی ام منفعتونه کې مړه په یو نقشه جوړی نن سبا زمانه کې په یو گلی کې به منفعتونه کې فرقي خیرم دی یو روډ ته نږدې بل لري یو قیمت کې زیات بل کمی دا نن سبا خو بيخي واضحه ده واذا كانت دور مشتركه في مصر واحد قسمت كل دار على حدتها في قول ابي حنيفه رحمه الله نو ولم يجمع نصيب احدهم في دار دا سي منه کې چې یو یې یو کور ته ټول بل ټول یې راجمه کې دا ستا شو بل کور د بل شو ها الا يترضوا على ذلك چې راځي شي پیغه به خبره ده لاندې لیکلي لأن الدور المختلفة بمنزلة الأجناس المختلفة أو أجناس مختلفة كم ویلو كان إلا يتراضى ولا ذلك برهن صاحبين ومدغ مفتابه قولها القول والتشريع وقال رحمهم الله فرمي إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها قاضي بوغوري كشري بدي كي یعنی دا فیدنا کو چې یو کوردل ورکی بلدل ورکی دا سې دی وکی قسمت اجبار سره دی وکیم سیدا پوهیږي په دې عنوان کې دویمه مسله توجه جی یو کور دی بل دکان دی یو کور دی بل پلاټ دی اوس خو بيخي مختلف الجنس دي نو اوس بهر یو بیل تقسیمه کې قسمت اجبار کې او کې قسمت التراضی وي به خبره ختمه ده بیا خو څنګه وغوړی غشن کولای شي وان كانت دار وضيعه او دار وحانوت قسم كل واحد على حدته
هر یو بزان لزان له تقسیمي پلاټ بند وځي کې مثلا کور دې وځي کې او کنه ترازی ونه به هر رنګه کولای شي. نهم نمبر مسله کیفیت القسمت مې سب تقسیم به وسنګ کوي. قاسم دې د قاضي د طرف دی خلکو خپل مقرر کړي نو دا د وخت سره بدليږي. البته دومره به وکي چې لاس مرلې پلاټ دې 15 مرلې کوشش دی وکي دا سی وکي چې منفعت کې ډېر فرق را نشي. مثلا د سی تقسیم کې 15 مرلې چې یو ګیټ کوڅه ترای شي بل ګیټ د غلارې مل ختم کی دا صحیح نه ده. دا سی بکی چې یوم دروازه ګیټ چې کوڅه ترای شي د بلم راشي دیو دو بو د وتولارم بي د بلم بي یو له مبارزي بلم راځي کې یو له مرزي نن سبا زمانه کې بلم د سي طریقې سره تقسیم کوي مې سي پويږي خو یو خو به د قشان نیم کی کدو کسانی دوا کدري هغه نه بس به لاټري واچي لاټري چې بس طریقې چې دی ول خپل طریقه م خو دلې ده چې بس یو کور باندې به ولي کې درې کو اول دویم باندې بدویم بل باندې به ولي کې دریم به با نو الته لیکلو کې مولي کې اول دویم دریم به وای چې لکه د زبیر د بارے رو باسو چا خطر کاغذ وروت وای کې دویم لیکل شي او دویم بد دي شي بل کاغذ ورو بچي کې دریم لیکل شي او هغه ماوی مولي شي بلکې اول هغه خپل پاتې شو بزماشي مثلا پوهه شولې بده من وګوره. وينبغي للقاسم ان يصور ما يقسمه نقشه جوړه کی کوم شي چې تقسیمي پورا به نقشه جوړه کی ويعدله او تعديل به وکي من حيث الصوره والقيمه تعديل برابرې به وکي صورت به یو شان کی او قیمت هم داسې نه داسې تقسیم باندې کې چې دیو قیمت زیات وي بل کم وي دا خو به تقریبا قمار ته جوړيږي اره وي چې بل زما ورسیږي داسې حساب سره به تقسیم وکي کوشش به وکي چې قیمتونه د دوړو برابر جوړ شي خیر هم ده کنه خجي ويذرعه غير به جزم کی د سینې چې یو طرف ته زیات کم رانشي ويقوم البناء حکم بنا به جوړه یوم قیمت کی ويفرز كل نصيب عن الباقي هر حصہ بدل جدا کی څنګه به طریقه لاره هم د جدای او شربه د بولاره حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الاخر تعلق چې یو حصہ د بل حصہ سره هیڅ تعلق پاتې نشي د خبره راځي نوري به ويكتب اساميهم ويجعلها قرعة ثم يلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والذي يليه بالثالث وعلى هذا ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم ومن خرج ثالثا فله السهم الثالث. تاسو پوه شئ وسوي ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم وسوي چې یو کور سره پیسې کیږي دا یو کور 500 لک روپو جوړیږي د یو حصہ د بل د 70 لک روپو جوړیږي او دیو باندې به پیسې کیږي 5 لک روپۍ نصیب کوي کنه وای دا پر رضا باندې به کی قسمت اجبار کې دانه شي کولای خدا خبره د دراهم او د نانیر او د کله پیسو ده او کچری دا د زمکی مطلب یو طرف تم کور بل طرف تم کور دا یو کور قیمت کم دی خپل ور سره خالی پلاټ پروت دی اور سره مرګري کې نه قسمت اجبار سره م کولای شي دا ځینې شی ویل چې دا سم کو قاضي سي پوهیږي کنه به وهذا اذا لم يشتري كم دې ته ورسېدل ولا يدخل في القسمه الدراهم والدنانير الا بتراضيهم تاسو به دې عبارت پوهې شلې مقصد معنی پیسې کې یو طرف ته چي رضا به کی وي ځکه اصل کې بیا د رضا به ضروری ده کنه به او به چې کې پیسې راشي نو به خو خالصه به دي جوړيږي نو به خو به ذکر رضا نورم ضروري شول. لسم قسمه الحقوق حقوق تقسیم مریسب حقوق نه مراد لار ده حقوق نه مراد د ګرځېدو لار ده شان د ابو لار ده حقوق نه مراد ده نو کچري یو قاسم تقسیم وکي او د یو کس ته ابو لار ده بل پیسې کې راشي دیو کس د تګ را تګ لار د بل پیسې کې راشي نه خو به سبا لمنه کوي نه خو هغه ته منفعت ونه رسیدلو دا تقسیم سینه دی شوی دا تقسیم هغه ماتول هم شي دا سینه دی پوهیږي به دې معنی اول کتاب ولا مسله کو تاسو غوري فإن قسم بينهم به وی ولي احدهم مسيل في ملك الاخر دو بولا روا او طريق
یا لاره وه عامه لاره د بل په ملک وه او دا یې نه ویلي چې هلکه دغه په ملک ده خو یې به ستا لم یشترط فی القسمه تقسیم کې دا شرط نه و لګېدلی چې تا به پیسې راځي نو اوس نو وایي که چېرې ممکن صورت یې کېدلو چې د اوبو لاره د یو کس او د مزل لاره د خپل ملک ته راواوړي خو ډېره ښه ده که نه کېدله تقسیم صحیح نه دی شوی فإن امکن صرف الطریق والمسیل عنه چې د اخر نه راواړئ نو فلیس له ویستطرق ویسیل فی نصیب الاخر که په خپل طرف کې د چا د مزل لاره د اوبو لاره کېدله نو بل په هغې کې نشي اختیارولی داسې وایي ښه او وإن لم یمکن که ممکنه نه وه نو بس بې فسخت القسمه تاسو پوه شولئ که د بل په حصه کې د اوبو د مزل لاره راله نو که خپل طرف ته راوختلی شول خپلې حصې ته چې سبا له جګړه نه جوړېږي خو ډېره ښه ده که نه شي راوختلی د تقسیم صحیح نه دی شوی دوباره به وکړي تاسو پوهېږئ دې معنی ولې چې بیا دې کې لږ تقسیم کړی لاندې د یو کس حقوق چې دي یعنې د اوبو یا د مزل لاره د بل په حصه کې راله دا موږ چې ویل که دا سړی خپل طرف ته رړولی شي ډېره ښه رکنې فسخه به وکړي دا د هغه صورت حکم دی چې عقد تقسیم په وخت کې دا شرط نه وي لګېدلی چې لکه د چا لاره بل ته لاړه نو لاره به هم د هغوی اگر چې د بل په ملکي که چېرې تقسیم په وخت کې دا شرط ولګولو چې د چا لاره یا د اوبو لاره د بل په ملک کې راله نو د چا چې لاره ده د چا چې حق دی اگر چې د بر په ملک کې دی وي به د هغه که دا یې ویلي وو که نه بیا هېڅ ضرورت نشته دی خبرې ته چې موږ تقسیم فسخه کړو بس صحیح ده که نه هغه په ملک کې دي اپې راضي وو شروع کې تقسیم په وخت کې ملک ستا دی او د دغه اوبو لاره هر څه به د زما حقي ته به دې نه ما منې کولی نه شي بس بیا ټیک دی پوهېږئ په دې نو وایي واما اذا كان القاسم شرط فيها ان ما اصاب كل واحد منهم فهو له بحقوقه فإنه يترك الطريق والمسير في حق الآخر على ما كان له قبل القسم هم داسې به پرېښودل کېږي څنګه چې تقسیم نه مخکې و بهرحال مخکې راځي ولسمه مسله قسمة السفل والعلو سفل او علو ټول ویلی شي اوس دوه کسان دي ما او زبیر مولي صاحبي یو کور کې لاندې حصه شته دی بره حصه د بل چا ده یو بل کور دی هغې کې بره حصه ده لاندې حصه د بل چا ده اوس به تقسیم څنګه کوو نو امام محمد رحم الله قول پکې مفتا به دی هغه وایي مثلا یو کور زمونږ دلته دی لاندې حصه د بل ځای کوم کور دی هغې کې بره حصه ده داسې به نه کوو چې زبیر قاضي صاحب زبیر ته وایي هغه بره حصه ستا شوله ما ته وایي دا کومه لاندې حصه دې کور کې ده دا ستا شوله دا صحیح نه ده ځکه موږ ویلي تقسیم بیه ده دلته خو یو ته ضرر دی بره حصې والا به صرف بره حصه شوله نور څه منفعتونه پکې نشته لاندې والا خو پکې کویا هم ایستلی شي 20 کارونه پکې نور کولی شي خیال هم دی که نه بره والا هېڅ هم نشي کولی صرف اوسېدلی شي پکې نو داسې به وکړي چې لاندې کور به هم قیمت کړي لاندې حصه او بل ځای کې چې کور بره حصه دا به هم قیمت کړي او بیا به په قیمت په اعتبار سره تقسیم وکړي چاله لاندې والا حصه ورکوي مثلا دا د 1,00,000 روپو جوړېږي هلته بره والا حصه چې دغه د 80,000 ده نو لاندې والا حصې والا ته وایي ته به والا 10,000 روپۍ هم ورکړي پوه نه شولې بیا نو څه وایي وإن كان سفل لا علو له او علو لا سفل له او سفل له علو یا سفل هم دی او علو دواړه دي بهر صورت قوم كل واحد على حدته یو کور دی دوه چت داسې به هم نه وایي چې هلکه بره چت ستا شو لاندې چت دې ده شو داسې هم صحیح نه ده بلکې قیمتي کوي به وقسم بالقیمة ولا يعتبر بغیر ذلك بل طریقې سره هېڅ اعتبار نشته دی دا لاندې لیکلي دا د محمد صاحب قول دی په دې باندې فتوا ده ومعنى المسألة إذا كان سفل مشترك بينهما دا کومه مسله چې مو کړه دا سفل مشترک دی او علو چې دا آخر ده او علو لا سفل له د دې مطلب دا دی چې علو مشترک ده سفل د بل چا دی او قول وسفل له علو ما ویل سفل او علو ټول ویل شي که سفل او علو نو دا مشترک د ټول مجموعي تور څه صورت جوړ شو درې لاندې سیده بره نه ده بره سیده لاندې نه ده دواړه دي درې سې شولې کنه دغه طریقې به تقسیم کړي او د طرفینو شیخینو رایدار چې نه مړه په غزونو سره به حساب کی تقسیم به وکړي هغه صحیح نه ده 12مه مسله شهادت القاسمین ولې تقسیم یې وکړلو توجه جی قاعده کلیه ذکر کړي
به پکې یو کس تا وکړل چې ما ته پوره حصه نه دی میلاو شوی نو چا چې تقسیم کړي قاسمین مثلا 2 کسان دی هغه گواهی ورکړل چې ښه پوره حصه متور کړي دا هغه قاسمینو گواهی به قبليږي لنډه دا چې د قاسمینو گواهی یو شریک د پاره او د بل په خلاف باندې دا قابل قبول ده موږ باب شهادت کې دانی دی ویلي چې د قاسم گواهی دی یو شریک د باره دي صحیح نشي دغلته من قاعده ویلی و گواہی به کله نه قبليږي چې دا څوک گواہی ورکړي د تنه فرازي یا ځان نظر لري کېدل د خو څه نشته دي قدیم باندې خدام نه د لازم چې کوم روپۍ وته ورکړي ته واپس سوال ته صحیح تقسیم نه دی کړي او ضرر دی وته نه واسم شوی دی مخکې راځي وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهم دا یو قید کلیه شول راتل کی مسلو ده پاره خجی دا اختلاف بل راځي چې یو ازما حساب بل پلاس کې ده اما ته فرند ملا شو څنګه ما وختي ما ویل دی الله سم مسله دا والغلط فی القسمه مې سب کې وسله په قسمت کې یو شریک د غلطي دا وو کې چې قاضي صاحب غلطی کړي په تقسیم کې صحیح نه دی کړي اما کې مسله کې موږ سویل چې د گواہی به قبليږي کنه خدا غو صورت دی چې د غلطي داوی بنه د کړي کا تقسیم دیو صحیح کړي دی اجرت مستحق دی وړي دی خو زما یې سبل سره پاتې دی جی هغه دی را لای کی نو گواهان وی چې نه یې سیده تخ پوره ملاو شوی دی اوس دی گواهان په قاسمینو په گواہی کې نه غو ته نه پدونه ځان نظر لري کی اوس راشي که یو بګی د غلطي دا وو کی د یو مختلف صورتونه دي توجه هغه دا چې زما کوم حصہ ده هغه د بل بلاس کې ماته نه د ملاو شوی اوس د دې څو صورت جوړیږي یو اول د دې اقرار کړو چې ماته پوره حصہ ملاو شوی ده ګوره تقسیم وشولو اقرار وکړو چې ماته پوره حصہ ملاو شوی مې سب دا غینه پس وې زما کوم حصہ چې دا هغه د بل په لاس کې د ماته نه د ملاو شوی نو ګوره یو پر اقرار کړي المرء یاخذ باقراره تاسو معلومه ده نو که وس رجوع کوي رجوع په اقرار کې صحیح کیږي نه صحیح کیږي ها کچره گواهان راولي او ثابت کی دا خبره چې زما اقرار غلطو مې سبل سره لا پاتې بس به خبره ده ځکه گواهانو او پشانکار اقرار نه ور کوي نو که یو طرف ته اقرار کړي بل طرف ته گواهان امر اوسه گواهان قوي دي ونه رسیدلې پی نو ګوري وین ادعى احدهما الغلط وزعم ان مما اصابهما تجكم شر رسیدلې شيئا اخو في يد صاحبه ده وقد اشهد على نفسه مطلب اقرار کړي ده ځان منځو گواہی خو نه ور کوي اقرار کوي بل استیفای چې پوره میخي سره لم يصدق على ذلك الا بینه پوه شولې بده صورت معنی یو بیرویلی ما ته حساب پوره ملاو دا اقرار کړو به وای ازما حصہ د بل سره د گواهان راوستل نو د گواهانو به منو ځکه قوي دلیل دی په مقابله د اقرار کې مخکې راځي دا والغصب بعد القسمه دا کوم صورت چې مخکې تیر شو د الو یو اول ویل ماته ملاو شو به ویل چې نه ماته پوره ملاو شو نه دی دا نه چې ماته ملاو شو او بیره نه خسته دا څنګه دی ویل کا د دویم صورت لو سره شي دا و د غصب کې بعد القسمه قاضي صاحب تقسیم یې چو کومه تخپل پوره یې ملاو شو له بده قرار مو کو اول نه اقرار کړو خو به دې سری زما دي سین د زی واپس قبضه کې کړی دی غصب یو دا یو کړه فرق معنی ونه رسېږي مخکې څه ویلو هغه چې ماته د سره ملاو شوی نه دی غسر پاتې دلته وی ملاو شوی دی انا خسته دی دا دویم صورت دی نو په دې کې یو پیرویلی ماته یې ملاو شوی اقرار یې کړی دی نو که اوس وی چې مانه او بس هغه خسته دی دا خدا وکي څه کوي او داوا بغیر د گواهانو قبليږي نو که گواهان ورسره ډېر خره کني ابل به يمين وکي چې ماته نه دی نیولې بس خبره به ختم شي وإن قال استوفيت حقي ثم قال أخذت بعضه بعضي ما خستره وأخذ شريكي بعضه تنير البصار كي لكري بس شريك مي بس بعضي ساخست زماغا فالقول قول خصمه مع يمينه خيالم ديك لا دي بس لكري إذا كان العجز عن إقامة البينة ذكر ده باقيته ده وده او باغي يمين ذكر يا منكر دي او آخر چي يا مدعي دي ده غصب وليس څو صورت شو
دوا دا دو صورتونه لو چې یو بره باقاعده اقرار کړي او ما پورا حق اخیسته دي به ویل چې رانه یو صورت کې نه مې اخیسته پورا بلکې ولانه غصب کړو دریم صورت راشه چې دا د سره ویل نه دي چې ما پورا حق اخیسته دی نه دی ویلي قاضي صاحب تقسیم شوی وو او ما ته پورې سند راکړی شوی لا 15 مرلو کې 4 مرلې راکړی شوی یو مرله زبیر مولوی صاحب قبضه کړی دا نه درا کړی مخکې ما اقرارم دا نو کړی چې ما خپل حصہ پوره واخسته مخکې دوه صورتونو کې دا اقرار وکړه نو اوس به څه نو شریک وای چې دروغ اوس به شریک لور شو کاغه ویل چاو جیم دغه شانده بس هغه ته وای دا یو مرلې دا ورله ورکه خبره ختمه او هغه تکذیب وکړو چې نه حق برا خسته دي اوس به قسمت ختم کو خ تقسیم راسي بدی ولی مولوی صاحب دلته اقرار په صحت قسمت معنی نه دی شوی مخکې دوه صورتونه کې په صحت قسمت اقرار شوی دلته خو سره په صحت قسمت اقرار نه دی شوی وإن قال أصابني إلى موضع كذا دي زن ولا غزي برمات يسمي له شوي خو فلم يسلمه إلي راكلي نوا سرب ثابت شوي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء دا سورة دي زان من اقرار نه کړی چې ما خسته دا وكذبه شريكه تحالفا دوړ بقسمونه وکي یو بل معنی داوی کوي وفسخت القسمه تاسو بهږي به معنی لأن العقد لم يتم بينهما اصل وجه دغه دا عقد چې ده کنه د بیا قسمت خو په حکم د چا کی بیا کی چې قبضه نه ده شوی بیا تام شوی نه ده تام شوی چې نه ده تام شوی نه دا څنګه شوی چې عقد سره نو ختميږي نه ختميږي تام شوی نه دی ختموي خاتمه د باب الاستحقاق في المقسوم وليس موزبیر مولوی سی بزمکه تقسیم کړ 15 مرله داغه 15 مرله زما چاره مې سره تقسیم کړه سم پلاټونو کار کوي بیر زبیر والا په دغه 15 مرلو کې یو مرله چې مثلا دا ماوی مولوی سی وروته لا استحقاق کې دا خدا غوا نه مرلو کې ما 15 حصے غڅلور پات غڅلور اوس بچکو نو امام سی وی فسخ ته ضرورت نشته لري خو بس نیمه مرله بزمانه والی کنه خبره به ختم شي ویږي به امام ابراهیم الله وینه فسخ به وکړو واورا واذا استحق بعض نصيب احدهما بعينه مستحق جول شي بعضي حصہ د یو کې بعينه معين حصہ کې لم تفسخ القسمه قسمت بن ختمي کې د امام سبراي دا او د مفتى به دا ورجع به حصہ ذلك من نصيب شريكه وقال ابو يوسف تفسخ القسمه ويكون ما بقي بينهما نصفين لري د سره به ختم کې دوباره به تقسیم وکي څنګه وکړلو اصل کې دي مسله کې درې صورتونه دي خوای وران وصحيح ان الاختلاف بين الشيخين في استحقاق بعض شيء من نصيب احدهما فاما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمه بالاجماع وليس يبدا امام يوسف سے دا کوم اختلاف چې کنه دا په صورت کې دي چې التا د غیر معين مستحق روزي نلته به فسخ کوي دوباره به کوي کوم معين شي یو خاص مرله څوک مستحق راوځي نو به امام سب هم د امام سب سمال غره دي به سره نو تقسیم نه کو فسخ کو به نه ما نو پر صورتونه وورخه وعلم ان المساله تعالى ثلاثه وجوه اول صورت ففي استحقاق بعض معين في احد النسيبين ورسد لي في استحقاق د بعض معين را لې یو په حصہ کې معین مولوی سے معین حصے دا وکړه زما دا مطلب یو خاص مرله یاد کړل او فيهما جميعا یا زما په حصہ کې مستحق وروتلو د معین او دغه په حصہ کې معین مستحق وروتلو نو د دې حکمدار لا تنقض القسمه بالاتفاق تقسیم ختمول د ضرورت نشته که صرف دغه باغی کې زبلنی مرله ورکم که زما باغی کې دی وروتلو دغه باغی کې یو بس خبره زړه بزړه ده نه پیږي پی یو صورت شو دغه اتفاق دیکھا دویم صورت وفي استحقاق بعض شيء في النسيبين نو ينقض القسمه بالاتفاق مولوی ماوی مولوی ابراهیم وغویل چالک ازما حصہ د یو مرله په ازمام وا تاسو خپل منځ کې تقسیم کړئ یو مرله ازمام دا ثابت کړه کوم مرله پته نه لګي شاید نو بدی کې حکمدار اتفاق ته چې قسمت ختم بکو یو مرله اول غته ورکو غیر پس به تقسیم کو مې سه پوه نه شولې څه صورت شو دوه دریم
وفي استحقاق بعض شاي في احد الطرفين یو د طرفین کې حق وروتلو شایع دی یو کې ښه مخکې خو فی النصیبین کنه اوس په احد الطرفین کې وروتلو لا ينقض القسمة عند ابي حنیفه رحمه الله یو مبارکی پنځه مرلې زبیر مولوی صاحب غسوي پنځه ما غسوي زبیر مولوی صاحب پاغي کې ویل چې دې کې زما یو مرله ده زما کې نه دی ویلي نو دې کې اوس اختلاف دی صرف د یو مسله ده چې دې کې امام صاحب وایي تقسیم به ختمو او امام یوسف صاحب وایي نه به ختمو دغه ده کنه امام صاحب وایي نه به ختمو امام صاحب وایي نه به ختمو امام یوسف صاحب وایي نه کتاب ولا دا مسله ده اصل کې ورسېدلې په بس ته